زموږ د ملک ټولې سیمې ښکلې دي بلې کوهاټ ته هم قدرت بې مثاله حسن ورکړی د تاریخ کتابونو د لارې هم دغه سیمه یو بې مقام لري د کوهاټ تاریخ او ښکلا په هکله نور تفصیل ګورو فضل کریم په دې رپورټ کې زمونږ د ملک هره برخه ښکلې ده خو له خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو ته قدرت بې مثاله حسن ورکړی دی مونږ که یاده کړو نو په جنوبي اضلاع کې کوهاټ ښار د قدرتي حسن نه ډکه ضلع دی ولې چې دلته قدرتي چینې په غرونو کې شینوالی او په کلاو سیمو کې قدرت دومره ښکلا اچولې ده چې د بهر نه راغلي خلک ورته لاس په ګوته حیران شي نو کوهاټ تاسو بیا که د نور لحاظ سره وګورئ چې کوم قدرتي وسایل دي په کوهاټ کې نو هغه ډک دي هر لحاظ سره نو کوهاټ ته الله پاک یو ډېر زیات حسن و جمال ورکړی دی او الله دې وکړي چې دا حسن و جمال له دې برقرار وي محلي وکو لحاظ سره کوهاټ په شمال کې پیښور جنوب کې ضلع کرک مشرق کې خوشحالګړ دریای سند مغرب کې ضلع هنګو او اورکزۍ جنسي آباده ده په کال 1901 کې کوهاټ د پنجاب صوبې نه بیل کړی شوی و او په هغې وخت کې دا د خیبر پښتونخوا یوه ضلع جوړه کړه همدغه شان په کال 1982 کې کوهاټ ته د ډویژن درجه ورکړی شوه موجوده وخت کې په کوهاټ کې یو شمېر قومونو خلک آباد دي په دغه کې 70% خلک پښتو او 23% خلک هندکو ژبه وایي اور زبان قدیم کے دسی باقاعدہ مصر کتابوں موجود جہاں کے فارسی ذکر دا کوهاټ کې صرف پښتو او هندکو پاتې دا یا چې کوم کسان پنجاب یا مختلف کونړسي نو اغازي دا پنجابي ویل کېږي خو مکمج کومه ژبه ده پښتو ده مشران وایي چې هر چاته خپل وطن کشمیر دی ولې همدغه وجه دی چې د کوهاټ خلک همدغه خاوره د ښکلاګانو د لارې کشمیر ګڼي کوهاټ ته الله پاک یو ډېر زیات قدرتي حسن و جمال ورکړی دی او کوهاټ د دې حسن و جمال نه هر طرف ته چې کوم دی هغه ډک دی تاسو دې کې که وګورئ کوهاټ تانده ډیم چې کوم دی چې په ایوب خان صاحب په وخت کې جوړ شوی دا یو ډېر مزدار ډیم دی هر طرف ته شنه غرونه دي او په دې کې واټر بوټ هم شته او دې نه علاوه دغه کوهاټ او د دې نږدې سیمو څومره خلک دي چکر دپاره سپیشل دغه تانده ډیم ته راځي ځکه چې هغوی دپاره دا انجوایمنټ یو ډېر لوی ځای دی کوهاټ بواني زیارت بادو زیارت تانده ډیم ډوډا بند او خوشحالګړ دا هغه سیمې دي چې دغو سیمو ته سیالګري د ملک لر و بر نه راځي او یاد شوي سیمو کې سیالګري د قدرت د ښکلاګانو نه خوندونه اخلي فضل کریم خیبر نیوز کوهاټ